خبر شامل او چې چترال کې د کیلاش قبیلې د یخنۍ موسم فیسټیول روان دی چې پکې ځای کیلاشیان خپلې خوشحاله مانځي بل خوا دغه فیسټیول لیدو ته یو شمیر سیلانیان هم ورغلي دي په دې اړه ګورو د مشرق ټي وي خبريال نیاز احمد خان خصوصي ریپورټ د چترال لري پرته سیمه بمبورت کې د ځانګړي قبیلې کیلاشیانو د یخنۍ موسم خوشحالۍ روانې دي دغه فیسټیول ته کیلاشیان چوموس وایي چې د دسمبر 8 نیټې نه تر 20 نیټې پورې دوام لري چوموس په اړه ځي کیلاشیان وایي چې دا د دوی مذهبي اختر دی چې پکې د څاروو قرباني هم کوي او د راتلونکي کال لپاره دعاګانې کوي کیلاشیان وایي چې ګډا کول او بیا سندرې ویل په اصل کې د عبادت برخه ده چې پکې دوی د سوکالۍ او د قام پرمختګ لپاره خصوصي دعاګانې کوي یو ځي کیلاشی وایي تنگ وادی میں رہتے ہوئے بھی ہم جو ہے ان فنکشنز کو ان چیزوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یار ہمارے اس روڈ کا بہتری جو ہے نا اور پانی جو ہے صاف پانی لوگوں کو مہیا ہو اور خاص کر کے روڈ پہ ہم جو ہے اس ایشو پہ بہت زیادہ ہے کہ روڈ کا مسئلہ حل ہو تاکہ لوگ سیاح جو ہے زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آئے اور انٹرٹینمنٹ حاصل کریں چوموس خوندور فیسټیول ته د بهر هیوادونو بشمول د پاکستان بېلابېلو برخو نه هم سیلانیان ورځي او د کیلاشیانو ځانګړی کلتور او میلې ګوري میں یہ چاہوں گا کہ سارے پنجابی لوگ یہاں پہ ضرور آئیں تاکہ وہ چیک کر سکیں کہ ان کا ٹریڈیشن کیسا ہے کیونکہ یہ ہم سے کچھ مختلف ان کا ټریډیشن ہے مسلم سے موږ دلته کې خپل دوستانو انوایټ کړیو د هغو تعلق د کیلاش ټرایب سره دی هغوی چې تاسو راشئ زموږ د کلچر وینئ زموږ د فیسټیول وینئ نو یقینا چې د خلکو له داد ورکول پکار دي کیلاشیان وایي چې دوی په کال کې څلور جدا جدا اخترې مانځي چې پکې چلم جوش او چوموس ته لوی اهمیت ترلاسه دی او د خوشحالۍ په دې موقع کیلاشیان زلمي او پیغې ځان لپاره د ژوند ملګری هم خوښوي د کیمرامین مهلي شاه سره نیاز احمد خان مشرق ټي وي بمبورت چترال